السلام علیکم ویلکم ټو دی شیر امان لا کلاسز دوستانو نن موږ بیا د خپل لیکچر آغاز کوو نن په دې لیکچر کې موږ مسلم فیملی لاز آرډیننس 1961 سټڈی کوو نو دوستانو د مسلم فیملی لاز آرډیننس 1961 په 1961 کې نافذ شوی دی او دا یو کمیشن جوړ شوی چې د هغې تعلق په میریجز باندې یعنی د ودونو سره د هغې تعلق یو کمیشن جوړ شوی چې هغه په دې باندې قانون سازي وکړي او دا غي نه پس هغه کمیشن خپل ریکمنډیشن سفارشات ورکړل او دا غي نه پس دا آرډیننس نافذ شو کوم چې د 1961 نه په پاکستان کې نافذ العمل لې نو په دې کې چې کومه امپورټنٹ سیکشن دي دا هغه تاسو سره په دې خپل لیکچر کې شیر کوم خو د مخکې دا خبره ضروری ده چې موږ ته دا پته ولګي چې په دې کې ټوټل نمبر اف سیکشن څونه دي نو په دې کې ټوټل نمبر اف سیکشن چې دي دا 13 د 13 په دې کې سیکشن دي دوه سیکشن یې وروسته بیا هغه ختم کړی شوی دی او اوس په دې کې یو لس سیکشن یې دي دا لاګو دي دا انفورس دي په پاکستان کې په دې کې چې کوم امپورټنٹ سیکشن دي تاسو سره هغه شیر کوم پاغي کې سیکشن نمبر 2 دی سیکشن نمبر 5 دی 6 دی سیکشن 7 دی 8 دی 9 دی 10 دی مدارنګ 11 نمبر سیکشن هم امپورټنٹ دی نه زه به دا غیم ذکر تاسو سره وکم نو په دې کې سیکشن 2 چې دی دا د ډیفینیشن سره متعلق دی او دې کې تاسو دا خبره ځین کې کیږي چې همیشه د بارا چې کوم قانوني اداري سیکشن 2 چې هغه ډیفینیشنز کوي مطلب قانون ایکسپلین کوي مدارنګ په دې کې سیکشن 2 دغه کار کوي قانون ایکسپلین کړی دی او پاره کې هغه کې سو خبرې چې هغه کوي چې پاره کې د یونین کونسل وضاحت کړی چې یونین کونسل څه شی دی دارنګ په دغه سیکشن کې دا خبرم کړی دی چې یو اربیټریشن کونسل بین اربیټریشن کونسل مطلب دا وایي چې د یونین کونسل چې کوم چیرمنی هغه بر دی چیرمنی او دارنګ د خزي طرف نه او د خاوند طرف نه پای کې یو ممبري دغه ته مشترکه باندې یو نوم وایي چې هغه ته وایي اربیټریشن کونسل او بیا د یونین کونسل خبره مزید کړی ده چې یونین کونسل چې کوم دی که پرس کا یونین کونسل موجود نه په دغه علاقه کې نو بیا میونسپل کمیټي یا د هغې برابر چې بل څه یو کونسل موجود وي هغې ته به یونین کونسل ویلی کیږي د دې بیا سیکشن 5 چې دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی پنځم نمبر سیکشن او پنځم نمبر سیکشن د رجسټریشن اف میریجز سره تعلق ساتي یعنی چې کله واده کیږي نو باقاعده باغه رجسټرډ کیږي دا غو نکاحنامه چې ده دغه واده دا به رجسټرډ کیږي او په دې اډیننس کې دا وایي چې دا یونین کونسل دا ذمہداري ده چې هغه په خپل علاقه کې یو یا د یو نه زیات کسانو ته لایسنس ورکړي او چاته چې لایسنس ملويږي هغه ته به نکاح رجسټرار وایي او کوم نکاح رجسټرار چې دا هغه به دا کاری چې هغه به یو رجسټر دی رجسټر به مینټین ساتي دا رجسټر خیال وکړي او دغه رجسټر ته د نکاح رجسټر ویل کیږي او دغه رجسټر چې کومي په دې کې سل پیجز چې دا غي بیا درې نور نقل یو قسم لا کوادپلیکیټ ورته وي دا غي نقل موجودي ټوټل لکه د یو پیج درې پیجز نوري نو ټوټل په دې کې 400 پیجز دا رجسټر په 400 پیجز 100 پیجز پای کې اصل او 3 پیجز د هر یو پیج یعنی مطلب 400 پیجز باندې مشتمل دا رجسټري او په هر یو فرد کې په هر پیج کې په هر فرد کې 25 کالمز دي نو کوم نکاح رجسټرار چې دا دغه ذمہداري ده چې کله هغه یو نکاحنامه دستخط کوي نو په دغه رجسټر کې موجود چې دا کم فرد دی دا غي 25 کالمونه چې کوم دي دا ټوټل کالمونه هغه فل کې ډکې کی او په دې کې یو کالم هغه خالی نه پریدي او چې څومره سوال جواب پاره کې شوی هغه کې باغه دغه جواب ورکړي په کالمز کې او دغه نه پس د دلهن او د دلها د دواړو یعنی د ناوی او د هغه چې کوم خاوند دغه دواړو د سکتونه هم لازمي دي اوس په دې قانون کې دا لیکلي دي چې د نکاح رجسټرار دا ذمہداري ده چې دا رجسټر هغه مینټین وساتي او کپرس کا هغه په دې مینټین نه ساتي یا مطلب هغه د کالمز چې څومره دي د ټوټل فل نکړل او د ټولو سوالونو جواب ورنکو یا د دلهن او د دلها سیګنیچر پاغه باندې رانغه نو دا د قانون په نظر کې د دې قانون لاندې دا یو جرم دی او په دې کې یو میاش سزا ده او 25,000 روپۍ جرمانه به د نکاح رجسټرار ته کیږي دارنګه په دې سیکشن 5 کې دا خبرم کوي چې پرس کا د نکاح رجسټرار نه علاوه یو بل کسي کم ته چې موږ نکاح خوا وایو او هغه نکاح وتړي نکاح کنډکټ کی نو د دې متعلق باغه پورن د نکاح رجسټرار ته اطلاع ورکړي او بیا د نکاح رجسټرار کار د چې هغه دا رجسټرډ کی او هغه ټولي خبرې چې کم په دغه نکاح په وخت شوي دي هغه په دې رجسټر کې راولي او نکاح نامه فیل کی
او که پرس که داسې یو کس چې هغه مطلب نکاح خوایي او نکاح یې وتړو خو نکاح رجسټرار ته اطلاع ورنکړه نو د دې قانون لاندې دا یو جرم دی او په دې کې 1 کال سزا ده او جرمانه پکې موجود ده چې کوم 1 لک روپۍ ده دا یو جرم دی د دې قانون لاندې دارنګه په دې قانون کې دا خبره موجود ده چې په رجسټر مینټین کول چې دي دا د نکاح رجسټرار ذمہواری ده خو ریکارډ رجسټر مینټین کول چې دي ساتل دا د یونین کونسل ذمہداري ده یونین کونسل به ریکارډ ساتي او نکاح رجسټرار به د دې رجسټر حفاظت کوي دا به غزان سره ساتي د دواړو دا ذمہداري ده په دې قانون کې د خبرې ذکر کړی دی دینه پس زمونږ سره بیا سیکشن 6 دی سیکشن 6 یعنی 6 نمبر سیکشن دی هغه د پالیګیمی ذکر کوي او هغه دا وایي چې په پاکستان کې د 1961 نه چې کله دا قانون راغلی دی نو دویم واده یا دریم واده یا څلورم واده کول چې دا یو جرم ګرځولی شوی دی او دا وایي چې که فرض کړئ یو سړی دویم یا دریم یا څلورم واده کوي نو د مخکې ښځې نه یا د ښځو نه به هغه اجازه تخلي نو بیا به واده کوي او دې مقصد دپاره به هغه په ریټن کې اجازه تخلي د ښځې نه به هم اجازه تخلي او د متعلقه یونین کونسل نه به هم اجازه تخلي د هغې نه پس به هغه بل واده کولی شي اوس که فرض کړئ یو سړی دویم یا دریم یا څلورم واده کوي او د خپلې ښځې نه یا د ښځو نه اجازت نه اخیستی نو دا جرم دی او که فرض کړه د ښځه لاړه او په مجسټریټ په عدالت کې د خلاف کمپلینټ وکړو نو دغه کس ته 1 کال سزا او 5 لک روپۍ جرمانه کېدی شي دا قانون دا خبره کوي او په دې کې ډېره زیاته سختی ده دینه پس زمونږ سره بیا د طلاق متعلق سیکشن 7 دی نو سیکشن 7 دا وایي چې کوم سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکوي دا هغه دا خواهش چې خپلې ښځې ته طلاق ورکوي نو هغه به یو ریټن نوټس لیږي یونین کونسل ته او د یونین کونسل نه به باقاعده اجازت غواړي او یونین کونسل به بیا څه کوي یونین کونسل به دا ښځه راولي او دا ښځه به کینی او د هغې نه پس دغه سړی به هم راځي او د هغو په منځ کې به د کم اربیټریشن کونسل چې ما ذکر کړی یعنې د هغو به یو کس نماینده هم راځي د دواړو طرف نه او هغه به په دې کې بیا د هغو کوشش کوي چې د دې په منځ کې روغ راولي مصالحت وکړي که پس کا مصالحت ونه شو نو د هغې نه پس به بیا طلاق چې کوم دی هغه به ویلډ کېږي او مطلب بیا طلاق کنسیډر کېږي او د یونین کونسل په اجازت باندې به بیا هغه ډکلیر کېږي چې دا طلاق وشو دارنګې په دې کې زموږ سره بل سیکشن دی هغه سیکشن 9 دی او سیکشن 9 د مینټیننس یعنی د خرچې خوراکي متعلق دی نو زموږ سره نارملی چې زموږ سره کم مسلم فیملی لاز او مسلم فیملی کوډس ایکټ مسلم فیملی کوډس 1964 دی د هغې د سیکشن 17A لاندې د یو زنانه سره دا پاور شته چې هغه تلی شي او په عدالت کې د خپل خاوند خلاف کیس کولی شي او د خپل ځان لپاره او د بچو لپاره د خرچې دعوه کولی شي نو د دې نه علاوه دغه خو موجود دی قانون خو د هغې سره سره د سیکشن 9 دا هم وایي چې یاره د سیکشن 9 لاندې دا ښځه د یونین کونسل چیرمین ته هم اپلیکیشن ورکولی شي چې زما خاوند ماله او زما بچو له خرچه نه راکوي دا د یونین کونسل ذمہداري ده چې د کس نه خرچه واخلي د دې ښځې دپاره او د بچو دپاره او دارنګې نه صرف دا بلکې ښځه د دې سیکشن 9 لاندې عدالت ته هم تللی شي او په عدالت کې هغه کیس هم کولی شي د خپل خاوند نه د خرچې لپاره دعوه کولی شي او خپل بچو دپاره او ځان دپاره د خپل خاوند نه خرچه اخیستی شي مطلب مسلم فیملی کوډس ایکټ 1964 او مسلم فیملی لا آرډیننس 1961 د دواړو کې د خرچې ذکر شوی دی په یو کې سیکشن 17A دی په بل کې سیکشن 9 لاندې دعوه کېدی شي دارنګې په دې کې د ډاور یعنی د حق مهر هم ذکر دی او په دې کې دا وایي که فرض کا نکاح رجسټرار دا خبره کلیر کړي نه چې یاره حق مهر چې کوم دی دا فرنٹ دی یا ډیپر دی یعنی ماجل یا غیر ماجل دی او کله هم ښځه د حق مهر غوښتنه کوي د خپل خاوند نه او دا په نکاحنامه کې نه لیکلی شوي نو خاوند پابند دی چې هغه به ټوټل حق مهر ورکوي چې څومره حق مهر مقرر شوي فرض که 50,000 روپۍ حق مهر دی نو دی به 50,000 روپۍ ورکوي او که الله چې کله په نکاحنامه کې د ادا شوي یا د غیر ادا شوي ذکر نو شوی نو دی به بیا ټوټل حق مهر ورکوي د سیکشن 10 لاندې سیکشن 10 دا خبره کوي 10 نمبر سیکشن چې دی به دی ټول خاوند پابند دی چې به بیا ټول حق مهر خپلې ښځې ته ورکوي دارنګه په دې کې سیکشن 11 دی کوم چې اخرنی سیکشن دی او په دې سیکشن کې دا خبره کوي په دې دفعه کې چې دا د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت دا ذمہداري ده چې ټایم ټو ټایم په میریجز باندې یعنی په واده خادۍ باندې او قانون سازیو کې
او په دې متعلق هغه نور قوانین پاس کړي. نو په دې لیکچر کې ما تاسو سره دا کمې ضروري خبرې چې وي د مسلم فیملی لا آرډیننس کې خاص طور په تاسو سره ما ډسکس کړې. ان شاء الله پر روان لیکچر کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضرېږم. د هغې پورې اجازه راکړئ. الله حافظ.